بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 13 مارچ 2026 کې د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ په ټایم باندې په مندني په حدودو سابنده کلی کې یو د دلخراش واقعیا مخې ته راغلی وه چې په هغې کې څلور کلن ماشوم چې د هغه نوم طفل زکریا و، د پلار نوم یې عثمان دی. عثمان چې دا په سکول کې ټیچر دی. دی په بې دردۍ سره چا قتل کړی او په قریبي غنمو کې د هغه لاش برآمد شوی. موږ ته اطلاع ملو شوه، لاش راغی د هغه په لومبي سټیج کې په نامعلومو کسانو خلاف چې اف آی آر وشو. بیا پولیس زمونږ ډي پی او صاحب ایس پی انویسټیګیشن صاحب دې موقع له راغلي وو. هغوی چې نو هغې موږ ته واضح احکامات جاری کړو چې په هر طریقه چې څونه زر کېدی شي چې دا مقدمه چې ده دا ټریس شي او دې کې اصل ملزمان چې دي مخې ته راشي او هغه ګرفتار شي. په هغې کې موږ زما په نگرانۍ کې ټیم جوړ شو. په ټیم کې ما سره ریاض خان ډي سي پي دی، یو بسم الله جان خان انسپکټر صاحب، نوشیروان ایسی چو تنگي، اویس خان ایسی چو مندني، صدر اقبال سی آی او مندني. په دې کې موږ په هر انګل باندې کار شروع کو. دې دوران کې مدعیانو ته څه خبرې مخې ته رالې چې په هغې کې مدعیانو موږ ته باقاعده داویداري وکړه په نومان ولد محمد اقبال باندې او په نوشیروان عرف نوشیر ولد درویش باندې. دا د سابنده کلي اوسیدونکي دي. په دې کې وجانات دا وښو نومان چې نومان د دې مقتول تره دی عبدالله، د ده نه 50,000 روپۍ غوښتې، هغه نه یې ورکړې، قرض و. بل نوشیروان چې دی، نوشیروان د ده بچې په سکول کې و، د مقتول عثمان چې دی د ده پلار سره هغه د هغه کردار ټیک نو په سکول کې، نو هغه د سکول نه سټاک اپ کړی چې ده ته په هغې باندې دوکو وجانات پکې دغه راغلی ده. ملزمان چې موږ بالکل هغې داویداري وکړه، موږ ګرفتار کړي دي. 2 ورځې کسټډي مې اخیستې وه. پولیس ته د خپل جرم اقرار کړی دی او فردر بیا کسټډي ختم شي، عدالت ته بیا پیش کوو. انشاءالله کمې خبرې چې مخې ته رالې هغه بیا تاسو سره